بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو دا ټیم منګه د چکیاتن په پل باندې موجود یو. نن چې په کومه افسوسناک او درناک واقعیا د براول په سیمه کې مخې ته راغله، پاکه چې کومه کسان په حق رسیدلي تقریبا 9 جنازې دلته راوړل شوې دي. په چکیاتن په کومه پل چې د مین جی ټي روډ د دیر په خور چې کومه شاهراہ ده هغه بند کړې شوې ده. خلک دلته کومه احتجاج کوي، لاشونه په روډ باندې پراته دي. په دې موقع سره دغه سیمې مشر سره موجود دي. دغه پښتنه کومه بختوره یې چې دا واقعیا څنګه مخې ته راغله او دا مړي څنګه وشو. جی چې تفصیل دا بیان السلام علیکم. دا مړي د سیو شو سبا چې دا غره دا نن څلور ورځې مخکې موږ چې 400 په درخواست ورکړلې ای پایر شوې ده. پرون سړی بازار راوته موږ دوی دا 1900 گرفتار نه کا او سار جرګې راغلي دي او ټولي مودې نه دی وشتل. کم خلک چې جرګمار یقه وشتل دي او 15 کسان دي 15 ونه ډز کړی دي او دا کسان وشتري 12 کسان وشتري دي. دا تنازعات سوا دا تنازعات دوه کسان په خپل منځ کې و او د جرګمار وشته دام باري و نورم باري او د جرګمار وشته. ها وځه ته چې مړي به څو شوې دي؟ مړي زما خاله 12 شوې دي. 12 پکې مړي دي او 12 مړي دي او څلو 15 جوبل دي. 15 جوبل کوم کسان چې مړي دي دا غو لک نمونه ته ویل شي. یار نمونه خو ډیر دي او د څلور 15 نمونه ده. نور د یو شیرین باچا دی، یو د غره د نعم الله دی، میاں پاچا دی، انیف الله دی، محمود خان حاجی صاحب دی، بهرور جان دی، بهمونیر دی، ارون دی، نجم الدین دی. دغه ډیر کسان دي. دا تاسو یې چې تاسو خپل لاشونه راوړل پر روډ باندې میخو دي احتجاج کوي. سم مطالبه ده. اوس زموږ مطالبه ده چې نن د شپږ کسان نشي کوم جوړشتري دي دا موږ ته والا کوي. اوس څنګه جديد ماشينان آزاد کړي د قص شل ماشينانو موږ نن لیسن اور سره کوي موږ ته آزادای ځکه چې موږ تانه ته ورسره موږ ته پوس نه کیږي. موږ یې چې چوته وي دا د محرور دار راغلی موږ پی پایر کړی دا ونی سو واقع نه نشي او موږ له رپورټ هم کېنه راګر سره کوي موږ نه غواړي رو او چې نه ورکو ته موږ پایر وګنا غوي نشي نه او جدا قال د قاله وکړه. تاسو مطالبه ده چې څو پورې ملزمان نیوي شو چې څو پورې مجرمان شپږ وانه نه نیولي او موږ ته شل ماشينانو لیسن نه راکړي نه دلته بدل لاشونه پراته موږ نه چوتو زموږ دغه دی. ټیک شو جی. دا بختوره یې سیبو چې هغه خبره تاسو اورېدې چې نن کومه تنازعه په براول کې شوې ده. دغه تنازعه چې کومه ده دوه کسانو مومنس کې او تنازعه و پاکي بیا جرګه کې ده. د جرګې په دوران کې چې کومه دینو دغه ډزې شوې دي چې پاکي دغه ملاشونه د سوینې چې په روډ باندې دبر پراته دي. د قیمتي خلک زمونږ چې کومه دنو هغه به وخت لاړل. دغه واقعیت چې په بر در کې په کوز در کې ورځ په ورځ باندې دغه واقعیتو کې اضافه کیږي. زمونږ روزانه ګورو چې دغه جنازې مونږ اوچتو دن بیا هم دغه شانتي دغه افسوسناک واقعیت د براول باندګي په سیمه کې چې کومه دنو هغه مخ ته راغله. بل اجي سره سوال اجي سلیکشن د دې واقعي متعلقه د تفصیل بیان. والله زه حکومت او کله چې دا ډزې وشوې پیر وشو ضربه وشوه زه روان شوم رالم چې رالم بس دغه مړي ملدلې دي او نور کم کسان چې مدیان هغه سختېدلي دي موقع نه وتی دي هغه سختېدلي دي. تاسو را لساله ټول د پازې کې نو مړي پراته هغه راوچات کړ څوک زخمیانو څوک مړیو هغه راوچات کړي دي او گاړو تم خجولې دي څوک هسپتال زما پکې یو ورور دی یو مې وراره دی یو مې خورایه دی دوه ورونه مې په هسپتال کې پراته دي زخمیان دي. یو کور به کې درې کسان د یو کور 15 کسان دي او خدای دوه جوبل دي او درې مړ دي. خدای مې لکه چې په دغه کې کوم جرګماران دي کوم مشران دي چې منځګړي دي هغه په کوم پات شو دي. خدای دغه وکنه دوه طرف ته تروريانو زامنو او دغه لاندې باندې وجود دا خو پکې روغاوال لاړ او جرګمارو دا جرګمار او دا خدمت لته د ورېجو په خول ولته بس دای پکې د شي مسله سره دا روټ جوړ لګي ځنګل والله دا د زمکو څه مسله ده ماته هم د شي خاص پته. دغه خلک د چې کوم مظاهرین دي دغه دغه مطالبه ده چې ترڅو پورې دغه ملزمان نیوي شوی نه او دغه گرفتار شوی نه دغه پورې موږ دغه سړک بند کړی موږ د خپل احتجاج ختمو نو لاله تاسو په څوک پات شو دي. جی زما په دوه ترونه یو مې کشر ور دی. جی دا څنګه د په دا وخت زما موجود نو کور ته راغلم او دا ما رول وبو وړي دنه او چې دنه دغه څنګه دیو بهر ته راووتو بس پاینګ په وکړو او دا کسان بي ګناه ټول قوم څور 15 قوم کسان وشتو او به دغه کم لانجه چې کوم وا دغه هغه سره نسو زخمی شو او نسو گرفتار شوی. به زموږ حکومت دا په دې کې مخکې راپورټ شوی جې دې کې موږ مخکې راپورټ کړی دی دوه مخکې موږ راپورټ کړی موږ دمکی راکړی و نواب ملکو چې به 10 لک روپۍ به موږ راکړي مال به راکړي زما رول به ځان لراکړي نو به زما جرګې نه درځم او خبره به حل شي. خبره داسې نواب نه و چې نواب در میاګانو خبره وه خپل ورورې خبره و په دې کې څه نه و. شیخ پلار به خرڅوي زوی به راګرځئ او دا زوی پلار شیخ خرڅ کړو زوی مجاج ته چې هغه د لاړ شي هغه ځای ته بیا نه کېږي چې دا زما دی او یا کاله مخکې پلار خرڅه کړی نن زوی راغلی ایرپورټ نه راوستی چې باید دا ستا دی او دغه د بل د بختیعلم چې کوم دی د دې مودعي چې کوم د دې دی هغه ورته چې نیمه ستا شو نیمه زما شو ته راځه او دغه بیا زما د حکومت دا مطالبه ده باید چې دا علاقه د وزیر صاحب عنایت الله ده باید دا د دې غونډګانو دغه کوي د مخنیوي دی نه کوي د مرګستیا کوي
او بل دا چې موږ د دې مخکې ما ډي پي او ته د براول بانډې سوچو ته ډي اس پي ته موږ مخکې رابطه کړې چې باید دا کسان ونیسئ پرون بل پرون دې اوسه پورې هېڅ کاروایي ونه کړه بازار ته راووتلو په موبایل باندې کنځلې هم وکړو دا مطالبه هم وکړه وخت شو جوړ شو زه کون رالم دی هلته ځواک او زه د کون رالم د دې خواله ما چې صحیح شه د دې جګړه ځواک او د دنده کسانو ویشتو که ډېر شکه زما تره به کېو نور نیکونه مې به کېو دوه هغه دا ټول کې ویشتو دنده ګیټ را منګلی او دنده دغه ویشت ټولو او څه دې پاتې شو او دغه یې ویشتو بیا دغه څنګه ګیټ کو لګو سیدې منډه کړلې بیا سیدې لاړو منډه یې والو سیدې لاړو دا کسان دنده به تېره کې وو دا اوس مشینه شو دې څه نه وو دنده ما چې ور رابان کو زه بار وم ګیټ رابان کو او دې دنده بس پایرنګ شروع شو مګر داسې هوایي ډزې به کوي نن یې پایرنګ شروع کړو وارسه مکمل دغه ختم کړي زه چې ویلم څه زخمیانو سم مړه زه چې ویلم زم بیا خراب شوم دغه کسان دي چې د چا پکې ورور وفات شوی دی د چا پکې تره وفات شوی دی د چا پکې بل رشته دار وفات شوی دی دوی دغه غوښتنه کوي چې یاره تر کومه دغه واقعي چې کوم ملوث ملزمان دي هغه دې زر تر زر ګرفتار شي موږ ته د انصاف میلاو شي او که چېرې موږ ته انصاف میلاو نه شي نو دغه سړک به د هغه پورې بند وي تر څو پورې چې دغه کیس کې ملوث کسان ګرفتار شوي